الرحمن الرحیم باب الطیب للجمعہ. دا فضائل دی جمعے طیب خوشبو د جمعے لپاره ارستو گیری فضائل د دې احادیث او دویل مقصد دار چې سړی د جمعې ورځې لا داغه مناسب احترام ورکړي. نو مناسب احترام دار چې انسان د جمعې پر ورځ باندې یو خدای چې مخکتا ویلی چې علم بي رسو امر دی حدیث کې او دویم دای چې پاک جامع واچي خوشبو لګي بلدای چې وختي هموزي دانه چې کله امام صاحب منبر نه راکوزيږي نو مقتدیان رامنډيږي دا شی ختمول بغار دی ملک او تاسو کو سوچ کې نه الله مونږ باندې ډېر د رحم مظاهره کړی لیلۃ القدر موږ لرا کړه ده کال کې اوزل راځي او هغه خیر من الف شهر ویل دا زمونږ د عمر کموالی ته کتلی دي او دا غي مناسب باندې زمونږ اعمال د نور امتونو د اعمال د پاسه کوي بلکې ډېرې سیوا کوي. دارنګه په هر هفته کې موږ باندې یو اختر راولي لکه جمعې ته احادیثو کې د اختر ورځ وایي دا مسلمانانو د اختر ورځ ده او دا د الله پریز کې ډېره بابرکت وا يهود او نصارا په دې کې خطا شیو مخکې تاسو حدیث ویلي په دې باب کې نه اهمیت د دې ډېر ضروري وو. زمونږ خلک چوټي خوږي خموز نه گئی او چوټه مثلا نه اصل مسله هغه خلقو کې دا شعور بیدار اول پگار دی چې پاول وخت تلل پگار دی او د خپل ضروری چې کم مناسب سيزونه دي کم چې قران احادیث او راغلي دي دا غي اتباع پکار ده. طیب خوشبو ده وي خوشبو دو قسمه یو خوشبوئی چې هغه سره رنگي هغه ته زنانه خوشبو وي ای کدای چې رنگ تیز وي او خوشبو چې کم دینو ہلکی غوند خوشبوئی ایو د نارینه خوشبوئی دویم قسم هغه دای چې رنگ نه پکې او بو پکې تیز دا دواړه خوشبویان دي او حدیث سے تاسو ګورئ په دی باب کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې اهمیت چې بیانې نو دا څه فرمایي چې هر سړی خپل خوشبو لګي. موږ ډېر شي علمونو نه محروم پاتې شو پیګه خوشبويات هم دي موږ له سپریم راو دا ټول سيزونه د بار ناراضي هغه کې بیا موږ ته مسائل دی بنیادی طور چې دا کې الکوهل دی او فلان دی وډینګ دی ګڼ مسائل پکې پیدا کی نو که زمونږ علماء او تدا طریقو خود لشي چې عطر څنګه جوړیږي د ګلاب نه څنګه جوړیږي چمبيري نه څنګه جوړیږي شاید چې دا مسله تر ډیره حد پورې حل ختم بشي بالکل هیڅ ضرورت بنه پیږي چې تخصن یاسي وګوره تاسو سنداسي وایي خصن یاسي وګوره چې تاسو چلو نو خیره ده چې خوشبو څنګه جوړیږي ملتان کې ډېر بهترین کارکون کې خلک شته یو سم جوړي بنیاد د دې د شړشم ہوتی لیک نو ټول خوشبويات پای کې جوړيږي دی باندې کتابونه مشتره قتل بغیر عرب با پخپل کور کې ځان له پخپل خوشبو جوړول لیکن هر څه ته معلوم دي چې کیمیکلز وګي نشته سجه پکې استعماله مفردات ټول ته معلوم دي هغه صاف سوترو می او الله چې هغه د وختو د سپیرولو یادو باسلو نم سړی بیغمای او دا کم مصیبت سره چې مونږه مخشو یو چې کله سیلاب راځي او کله ګړ ګړو دا برا او زور مونږ برابر کړل راځه او دې لاندې نم بیغمای نو هر سړی چې کوم دی هغه سره سپری پسیزي په منډه باندې خوشبويات نه پیژني. حدیثو کې بازار راځي چې یو سړی کله جمعات تزي نو ډېر خپل خوشبو لګي خپل دا مطلب چې د سړو خوشبو دی لګي د خزو دی نه لګي دغه حرام دي تشابه ده. البته که د سړو خوشبو نشته نو حدیث کرا دي د خزو هغه دی لګي خیر دې مطلب جواز نه ده د دینه مراد ترغیب ورکول لیک
ترغیب ورکول مرادی چې انسان دی خوشبو ضرور لګي. نو دې کې وجہ احادیثو کې شته هغه دا دی چې انسانانو تم د بل بوی نه کرکه ورځي. خپل کې انسان هر څومره دنه بوی زی نو دله کرکه نه ورځي، خپل بوی نه کرکه نه ورځي، لیکن د بل د بوی نه دله کرکه ورځي. یو خدا خبره ده. دویم حدیث کرا دی چې ان الملائکۃ تتأذى، ملائکو ته هم اذیت رسی داغی سزنو نا دکمنا چې انسان ته اذیت رسی. خدا نه ضروری چې ستا خوا کې بل بنی آدم دی دې ته قتل واړي چې ما سره خو ملائکه مشته کړه. تو دیو جنا دا سنت ژوندي کول پکار دی. یو د عطرو یا د خوشبو یو دریم قسم دی. اوش هغه د خلک د مړو عطر وایي، هغه قصدن تیز جوړ کړي ډیره پاره چې کمړی کې سب بدبو مدبوئی چا پټش پردې د پاره کړي. نو بعض علما هم طلبا هم او باز زمیدارو ماغه لګولي او زموږ د سړی به پیر شي نه بیا پرنجي په ولګي لکه سپېما دنه حساسي. مولانا تانوی رحم الله او مریدو ناغه د شان تیز خوشبو لګولو ناغه ورته خوشبو دی لګوي دا مال سره خوک ناغه ورته جی خوشبو لګول سنت نه دی دا باندې معقوله نه کا ناغه ورته هغه خوشبو نه د بیا علت دا وی چې د ګندګې نه ملائکه ته اذیت رسی او تا خو د خوشبو نه موږ ته اذیت ورسو دې څه مطلب شو. نو ډیره تیز خوشبو نه پکار مدم غوندې خوشبو بګاری چې انسان هغه سره بد نه غني دې سره بیماری هم پیدا کیږي پرنجیم پیدا کیږي ځکه چې پوزه حساسي د باز خلکو نت نه حساسي ناغت مسائل پیدا کیږي. ریټولو فضائل د بیان مقصد دار چې انسان په دې عمل وکړي. نو حدیث ده الطیب للجمعه خوشبو د جمعې د پاره. دا ابو طالب کم چې د سیدنا علی رضی الله عنه والد صاحب ده او داغه باره کې محدثین او مورخین دا لیکي چې هغه وا خوشبویات جوړول. هغه اعرجو داسې اعرجو چې خوځېدی نشو نو داغه گزاره و چې کوم دی په خوشبویاتو کې دا او دغه سبب و چې د هغه څومره بچي چې دي هغه ټول ترونه لوی کړي. سیدنا علی د رسول الله صلی الله علیه وسلم پرورش کړه نور ټول نور ترونو لوی کړي. دا شیخ په ذهن کې کېږي دا کفالت د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم یو عام مضمون دی دا دې لاندې وګورئ بیا د سیدنا علی بی عزتی نه دا مطلب بعض خبره غلط مشهور شي دا یو تاریخي خبره د سره موږ اختلاف ساتل شو. دا وجرا چې هغه په هیڅ یو جنگ کې دا شرکت نشته. دا ابو طالب شرکت د جاهلیت په زمانه کې په هیڅ جنگ کې نشته. هغه تا که مشری ملاوي نه هغه د زبیر نرست ملاوي. زبیر هغه سره چې اصحابه کې ابن حجر اسقلانی لیکلی دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم لاسونو کې لوو لکه څنګه چې مونږه غړو ماشوم دی کې ونی سودو وې خدا شانت دوم رسول الله صلی الله علیه وسلم لوو. زبیر نوم سوګنالي بلکې شاید چې خلکو ته معلوم هم نه چې زبیر د رسول الله صلی الله علیه وسلم تر دی او اشعار وی هغه اشعار لیکلی دی چې محمد ابن عبد امي محمد کم چې زما د عبد الله زوی دی دا سه تعریفات به کول یو څلور شپږ بندونه دي. طیب خوشبو للجمعه د جمعې د منځ لپاره دیکھیں یو حدیث تاسو مخ کې ویل دی تجمیر د مسجد چې جمعات کې هم د خوشبو دھونی پکار ده وای کې مایلو اگربتی م لگاوي ا مسائل هم پیدا گئی او بالله هو تماکو براسته کا هغه له دا شکل واقع نه خلک ته اگر وي اگر خو عود دی خو جدا سیز نه بس نوم یو سیز لګی دا
هر څه چې دی ولا کې خودل. حدثنا علی دا علی چې کوم دی علی بن عبدالله بن جعفر المدینی چې عام طور دته علی ابن المدینی وایي. ددنه امام بخاری سے د پاس 300 احادیث یا سکم 300 احادیث نقل کړي. دا په دې وجه کوم زیات وایو چې د باز زینو کې لکه دلته کې علی لیکل دی لیکن دې نه دی ویلي چې دا علی ابن المدینی دی. دا مسله پیدا کوي. نور د علی بن جعد استاد دی، علی بن یساری استاد دی، هغې سره نومونه لیکل دي. د سره هم کله نوم لیکلی دی او کله نه یې لیکلی. نو دې وجې نه د مقدار کې فرق راځي. څوک 295 وایي، څوک 307 وایي. خو د هغې وجه دغه د بنیادي چې امام بخاري رحمه الله د علی بن عبدالله سره هر ځای کې نوم نه دی لیکلی. لکه دلته یې نوم نه یې لیکلی د پلار، علي لیکلی. او دا هغه سړی دی چې امام بخاري به فرمایل مستصغرت نفسي، ما چېرته ځان ړوکې نه وګڼلی د هېڅ چا په مخ کې، خو د مخکې به ما ته ځان ډېر وړوکی ښکارېده. بعضې استادان دي داسې چې د هغې مخکې انسان ته ځان ډېر معشوم لګي. نو دته ځان ډېر معشوم لګېده د دې استاذ په مخ کې. امام علی ابن المدینی مشهور محدث دی، د جرح و تعدیل لوی عالم، 234 هجری کې مړ دی. هغه وی موږ ته حدیث بیان کړو حرمی ابن عماره. حرمی د نوم دی، بس پلار نوم یې عماره دی، 201 هجری کې مړ دی. هغه وی موږ ته حدیث بیان کړو شعبہ بن حجاج 160 هجری کې مړ دی. عن ابی بکر بن المنکدر حدیث هغه بیان کړی دی د ابو بکر بن المنکدر نه. ابو بکر بن المنکدر وفات نه معلوم. قال حدثني عمرو بن سلیم الانصاری 104 هجری کی وفات تے. قال اشهد على ابي سعید هغه ویل دا خبره چې زه کوم نو گویا کې دا زه اوس وینم. لکه خلک وي ما ته داسې یاد دي لکه دا وخت د دې لپاره به کې وي اشهدو، دا کلمه شهادت نه وي. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سعد بن مالک بن سنان 63 ہجری کی وفات ہے. داغی استاذ بارے کی وی چې اشهدو علی ابی سعید، گویا کہ زوس پخپل سترګو ګورم ابو سعید خدری تا او پخپل غوګونو اورم داغه خبره او گویا کہ داغه په مجلس کې حاضر یم. ریټول لپاره اشهدو لفظ استعمالی. قال اشهد علی رسول الله صلی الله علیه وسلم، اغم دا شان خبر وکړه چې ځکه ما خبره کوم نو گویا کې زه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مجلس کې ناست یم. لکه خلک وایي ما ته دا خبره داسې یاد ده لکه اوس چې دا خبره کېږي. دا مزید تاکید دپاره ده، او چې کله خلک کوتاهي وکړي نو بیا د خبرو ضرورت وي. تاکید هسې نه کېږي، خو څه کمی راغلي دا یې کمی د وجې بیا تاکید کوي خلک. ناغا اشهدو ویلیو د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک. قال الغسل یوم الجمعة واجب علی کل محتلم. دیکھیں زمون خلق ہم تعویلات کیجیے جی وجوب مانا سے شہر ہے مستحب لازم ہو آیا کرنا اہمیت اخکارش. اور چکل صحابی داوی چھ اشهدو پدے پوشا چھ دا شہر ضروری دے. اگر جے مونگا مسلکی اعتبار سر ترجیح مونگ خلق دے رہا ورگی چنا جی دا کوشنو ٹک دا کونشنو ٹک دا دے رویے دا پارا اشهدو رد کئی دے خبر دے اہمیت مغرد ہے. یو سیز لا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہمیت ورکڑ دے زمونگ خلق عرضے کے خپل مفادات پوری بھی اوڑی کی ٹک دا خیر دیکھو جیوی کی مشکلی دا خو عبادت نہ شب عادت شن. عادت و عبادت کے فرق دائی چاہے عبادت خلق دا اللہ دا رضا دا پارا کئی و عادت دا خپل وجود دا پارا کئی. و چکے دے یو سڑی ارادہ دا شانتی شونو انما الاعمال بالنیات خود ټول دین بنیاد دے.
نیت په بنیاد باندې یو سړی په وړي کې لا به صرف دې لپاره چې زما ګرمي ختم شي نو ختمه وشي ټیک لیکن د خدای اتباع د رسول الله صلی الله علیه وسلم نیت نه کړي صحیح ثواب وړي خلق پوهیږي علما دا وایي چې او ثواب ورته ملو شي څه دلیل وایي اوسه تعبدي حیثیت ولا ورګه ته حکمتونه به بیانوا چې جی وجود خو پاک شکنه اگر ٹھیک دا لیکن د یو چیز تعبدی حیثیت ده د عبادت حیثیت ده لکه خلک سوال لا کوي چې الله خو زمونږ په ضرورتونو پوره کولو باندې قادر ده او زمونږ د ضرورت نه خبر هم ده نه په ما دعا سره لګي کوم خلک چې دعا د اهمیت منکر دي لکه سر سید وغیرہ ناغي وای دغه چې ضرورت سره خبره کاش دې خلکو قرآن ویلې وقال ربکم ادعوني استجب لكم او کاش دې حدیث ویلې چې الدعاء هو العبادت لیکن تعبدی حیثیت ده الله ته هر څه معلوم دي لیکن داغه باوجود انسان ته وی چې تخپل احتیاج ښکارک او من لم يدع الله يغضب عليه کم سره چې د الله نه غواړي مشروطي گئی د باندې خلکو بشان نو الله غته غضب کې راځي دا عقل ارزه کې خلک نه استعمالي سنباله کړه سره پکار وشي د شریعت اتباع کو چلو خدا قسمه سيزونه دا د دین بنیاد وبس ارزه کې اجتهاد ارزه کې خپل رائے پیش کول لیکن تعبدی حیثیت ته لامبلو یواز دانا چې ګنستا وجود پاک شو دا غیر تعبدی حیثیت چې تا د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمان دا الله فرمان وګڼو دغه په دې کار کې خپل ضرورت کې فرق ده فقها له پکار دي او مفتیان الله چې هغه دین د اصل ماخذ او نزدیکی او دا اصل حکمت بیان کی خلکو ته دا جوړه فلسفه ہے اصل حکمت بیانول پکار رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی غسل د جمعې دروازه واجبن 13:10 کې بده باس کړو او مراد هغه غسل لې چې سړی پاره باندې د جمعې منځ هغه نه کم چې د علاقو کې رواج دی چې سار چول عمل نو سنت پوری شي سنت نه لري پورا دا دلیل وړي دا محتاج د دلیل ده الغسل یوم الجمعه واجب بمانه لازم یو داسې چیز چې هغه سنت مؤکدی نو حدیثو غږی ته واجب وي دا تاکیدی سنت عدالت خبر بیا وکړه کوم چې 13 درس کې ما ویلو چې اصطلاحات د هر چاشي نو هغه تاسو قرآن او حدیث ته راوړل دا احناف پنیز د واجب چې کوم تعریف سے داغه نه ده دا سیز نه خو دا غي ځان له تعریف ته کته نور پويږي او کنه پويږي نو پدې خو پويږي وا چې دا فرض او نخکتی او سنت مؤکد نه پورته نه احناف هغه ته واجب وي او دا غي دلیل کوم څه بحث وي دا سیز نه ده پدې معنی باندې د سحر سنت چې کوي هغه واجب دي یعنی سنت تاکیدی دي رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه سفر او حضر کې نه دی پرې دا هغه واجب دي دا حدیث واجب دي د فقها وجوب نه ده خلط مبحث چوشي یا خلط د اصطلاح وشي یا معاملہ خرابي د اصطلاح مو ګډوډ کوي دا د احناف وجوب نه ده دا د حدیث وجوب ده اصطلاح جوړولو کې څه پابندي نشته عیب پکې نشته یې خدل تا غنه نه مراد خلق ته دغه معلوم دي چې د احناف بنیس خو واجب جاسي چې حدیث کراغه چې واجب او نلته حدیث فورن خلیق اوس پدې کې ولا تعویل کی جواب انکار ترس خدا ذهنیت رو بدلوي زکه چې دې خمیازه مونږه بوختاو دالویل وی خلق دې حدیث کې دا تعویل وږي چې دا وای دې اړو حدیث نه دا شی پرې ده حدیث چې په کم تناظر کې راغله پاغه تناظر کې ولولا اس مسله ونه پیدا کی واجبون سنت مؤکد دا لازم ده تاکیدی سنت دی علی کل محتلم په هر بالغ باندې
احتلام راغی راځي چې بلوغ راشي، چې بلوغ نه نو احتلام نه. د میل او د فیمیل دواړو راځي احتلام. سیدہ عائشہ فرمایي چې یو زنانه رااله هغې تپوس وکړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه چې که زه هغه څه ووینم کوم چې نارینه ویني په خوب کې نو په ما باندې امبلي نه. هغه وفرمایل او ایوه. نو سیدہ عائشہ د حیا نه مخ پټ کړ. یو تجربه نه ولا اوس خلک د هغې عمر کې جنګ کوي که نه. دا حدیثونه دی وګوري پته به ولګي که نه. دا تپوس کړي چې یا رسول الله آیا د زنانه م احتلام کېږي؟ نو هغه ورته یو که نه دا ولې رنګ کله مور ته ځي او کله پلار ته ځي. خو د میل او د فیمیل مسله خو دې باب کې یو ده. تو دا راځي زنانو کې م احتلام راځي او نارینو کې هم احتلام راځي. بس احتلام چې راغی نو دې ته بلوغ وایي، بالغ والی دی. د نکاح لپاره بلوغ شرط نه دی. د نکاح لپاره بلوغ شرط نه دی بلکې استعداد د جما شرط دی. ځان له خبر دی. استعداد د جما ځان له خبره ده او بلوغ ځان له شرط خبر ده. دا کوم چې دوکه ورکوي نه تا ته پېښ کړي چې حتی اذا بلغوا النکاح وانې وروستو ترې وخوري. لکه وړاندې خو ووایه که نه قرآن خو هغه شرط چې کوم جوړ کړی دی هغه د دې جوړ کړی دی چې کله تاسو مال ورکوئ یو یتیم له نو کله هغه ورکوئ. خو آیت دې لپاره نه یې چلولی چې د نکاح لپاره یو عمر دی او دروغ وایي دوکه کوي. سیاق د آیت کې خو دغه نشته دی. خو دا چې بل څوک وکړي هندي ورپسې لیکل کوي کتابونو کې چې خپله کوي نو تپوس کوونکی څوک دی دوکه ورکوي خلکو ته. قرآنی آیت خو دې لپاره نه یې چلولی. قرآن آیت خو دې لپاره چلولی دی تر دې چې دې ورسېږي نکاح ته. بلغون نکاح نه بلغون مراد بلوغ اخیستل پانې کوي. نو بار کیف واجب علی کل محتلم دا لازم دی په هر محتلم په هر بالغ. نو یو خدای چې غسل د جمعې دروازې دی وکړي و ان یستنه. او دویمه خبره دا ده چې اسنان چې کوم دی غاښونه دا کلک کلک څه کړي ومږي. غاښونه دې پاک کړي خوله دې خامخا پاک کړي. د هغې وجه دا ده چې بعضې خلقو ته خو د معدې بیماری نو داسې سړي خوا کې چې ودرېږي د هغه د خولې نه بد بوی راځي. نو که ته ورته اسلام وکړې چې بھائی ته لږ د خولې صفایي کوه نه بد ګڼي. دا فقها ډېر عجیب عجیب خبرې کوي. یو سړی هغه واده وکړي ښځه یې ډېره ایک نمبر ښځه ده لیکن کله چې سړی هغې سره یو ځای کېده نو د هغه د خولې نه بوی راته د هغې ښځې نو آیا دی دا ښځه طلاقولی شي که نه شي طلاقولی؟ یعنې دغه سبب جوړېدی شي او که نه شي جوړېدی نو هغې وي یا جوړېدی شي. خپله فقه ووایه نو تاسو به د خولې د صفایۍ پته ولګي چې دا څومره ضروري ده. د خولې صفایي ضروري ده. پرونه خبره کوم درته یو سړي زما خوا ته رانږدې شي هغه م کې ما یې چې پاک کړه وه ډیران خوا کې ودرېدم بلکل لږه پښتو کې زما زړه خولې له راغی. خو زه پوزه یو خوا بل خوا ګرځوم چې داسې که ما لا خو دې غړ ته مخې ته نه شم نو ستا ته څه ووایم بیا زه نمټ نه ونیوم چې تا باندې چای څکو نو مې چای نه څکو. دومره ناپوهي دا ناپوهیتا ده. پکار دی چې انسان ته پته وي دا ښه طریقه ده چې خپل لاس باندې هوا وکړي نو بوی به محسوس کړي هسې به پته نه لګي. سړی چې کله بد بوی ته ځي نو دا یې ښه طریقه دغه ده چې لاس باندې وکې د معدې نه هوا راوباسي نو که بوی ته راته نو پوه دي شي چې مالا خوله پاکول پکار دي. دې لپاره ټوت پیسټ هم شته دی. هغې لپاره ساده طریقه هم شته چې مالګه او د اوړو سوډا دا خلک یو ځای کړي
پکې لږ غوندې یو ساس کې یا 2 ساس کې دا د لیمبو ور واچي او پای باندې برشو کې بس ټیک ټاک خدا بار وخت کول پکاري البته د معدې علاج پکار دی چې ولې معده دا چل نه کوي یعنی ګندګي چې کوم حقیقت تل پکارو دا بر ولې راځي دا غي مستقل علاج پکار دی کله دا د گوش خورې د وجې کېږي انسان غاښونو باندې هغه بیماری ولګي پیلاهټ نه رستو هغه کټ کېدل شروع شي ته گوش خوره وایي زمونږ خلک د هغې لپاره ښه طریقه دا وي چې سړی موت واش باندې وینځي بس سهار 3 ټایمه وینځي د ورځې ګزاره به کېږي دارنګې هغې لپاره فیروپایرین دوايي ده فیروپایرین دا دوايي ده پایوریا لپاره پکارېږي ډېر د کار سیز دی بهترین سیز دی دا یو هومیوپیتھک کمپنی را دي 2 دوايانې ډېرې مشهور دي فیروکین او فیروپایرین فیروکین د وګې لپاره او فیروپایرین د غاښونو لپاره د معدې دغه بیماری دا کوم چې مونږ وایو د دې لپاره یو دوايي ته قلایي وایي قاف لام الف لا اونډه ډېر ضروري څه ده ډېر ضروري څه ده 2-3 بوتلې خړل غواړي نو سړی بیغمه شي دي څه دا ضروری ده ځکه چې د حدیث باندې عمل والا غي ممکني چې سړی د دې سوزونو نه واقف استنان غاخ پاکول هغه نه بدبوئی لري کول دا ضروری ده او سنت د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه مسواک وهل دلته خلکو دا بحث کوي چې مسواک دا بهتر دی او کنه ټوت پیسټ بهتر دی یو مسلمان څنګه هغه سیسته بهتر وي چې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم نه کړی سوچ مګو دا منفي سوچ رسول الله صلی الله علیه وسلم مسواک کړی دی دې نه بهتر څه شي نشته او دا هغه یوازې مونږ ته نه کوو بلکې هر وخت هغې سره مسواک وو او چې کله به خوب نه پاسېد لومبنی کار به دا و چې یشو صفا بالسواک خوله کې به مسواک ورکړه وهل به شروع کړ عرب ټول په عمل کیا چې امام صاحب مخکېږي خلک هم چې مونږ ته ودرېږي نو خوله کې ضرور وي بیا کېږي دلته زموږ فلسفه جدا ده که نه چې جي خوله ګنده را جوړ نو بیا ډېر پکې دا وي چې وینه به ترې بهېږي امکان شته دی که نو دا ځان یې د هغې سنتونو نه په دې امکان بېغمه که عادت شو سره که نه بس شروع که بس عادت به شي بیا مسله نه دا یو فرعي مسله ده بنیادی طور چې وینه وځي نو آیا او دس ته نقصان رسي او که نه رسي دا فرعي مسله ده څه منسوسي مسله خو نه ده د اختلاف گنجائش دا لري دغه چاته څوک وایي نه چې یاره اختلاف دی پکې اختلاف منسوسي نه دی اجتهادي دی گنجائش پکې شته دی دغه نه ښکاره کوي نو دې وجې نه دغه سنت نه تدریجاً بالکل محروم شو مسواک څوک نه پېژني بعض خلک دی کې توغل کوي غلو د هغې حدیث جوړوي دې لپاره چې مسواک به رسول الله صلی الله علیه وسلم سره هر وخت داسې و لکه څنګه چې یو منشي یا لیکونکی د خپل غوږ د پاسه پنسل ږدي دا ګپ مه لګوئ صحیح حدیثونه ډېر دي که دا څه لوئ د روزونو روایتونو ضرورت نشته وان یستنه او دا چې غاښونه د ښه پاک کي استنان فقهام په دې باب کې سخت دي خو زمونږ خلک دا کم مفتیان چې دي که نه الله یې په دې ټول رحم وکړي دې کې مفتي یو نشته دی الا من شاء الله چېرته زوره کې به یو کس مفتي پوهېږي وخت نور خو ټول دور مختار او شامي بس قضا فی الدور هغې نه به فتوا ورکوي پوهېږي نه حال دا چې مفتي مجتهدي مفتي مجتهدي د هغه علم دومره دا دلته یو کیسه ده او اوس خو کار ډېر خراب دی الله یې زموږ امت مسلمه په حال رحم وکړي خصوصي پخوا یو کالم براته په اخبار کې جنگ اخبار کې آپ کے مسائل اور ان کا حل اب جنگ اخبار کې راته
هغه چاپ شو جمع شو کنه بلا کلونه چلیده نو سلور جلد راغې نه جوړ شو. هغه دینی مدرسو طلباو په کورس کې دا افتا کورس دی دا اوسم په دواړه مخه سپېړې ورکړي دا کومګه د ما په خیال سکول کالج یونیورسيټي سټوډنټس ته خو یا به پوه شي افتا دې ته نه وایي. تاسو آداب المفتی والمستفتی په دې نوم باندې کتابونه سرچ کړئ. په دې عبدالصلاح کتاب دی، په دې سیوطي کتاب دی، په دې غنو خلکو کتابونه دي چې افتا څه ته وایي، مستفتی به څنګه وي، مفتی بسو کی دا څه شرایط دي. څه شرایط ما علوم الحدیث کې لیکلي دي چې مفتی کې دا شرطونه پکار دي. لکه یو شرط دا دی چې هغه د قرآن پورا عالم وي. یو سړی چې د قرآن پورا عالم نه دی نه مفتی نه دی. ځکه دنه خلک د عقیدې تپوس هم کولی شي که ته دنه خلک د اتباع سنت تپوس هم کولی شي. یوازې د احنافو د مسایلو تپوس خو دی نه شي کولی. دا دي خامخا دا دین راتنګوي په دمه کوله او دین ورته وښی. د بیا قرآن کې دا ضروري دی چې هغه ته ناسخ منسوخ معلومي، د صورتونو آیتونو تاریخ ورته معلومي. بیا حدیث د هغې پوره عالمي، د حدیث وجه ورود ورته معلومي، ایک ناسخ منسوخ ورته معلومي، غریب الحدیث نه واقفي. خدا غریبانو خو نه حدیث ویلي او نه قرآن ویلي، بس دا یو کورس یې ورته وښو او د ابوسلام اوسې خبر وي چې ګټ اوچتی لس مفتیان د لاندې روزي. عجیبه ده دا بالکل هغه شی کوم چې مونږ څوک رمضاني دورو کې شیخ القرآني دا بالکل شعر وان شو. یو سړی مشکات المصابیح پڑھاوي ناغم ځان ته شیخ الحدیث لیکي. حاله شیخ الحدیث به هغه چا دی چې صحیح بخاری او صحیح مسلم پڑھاول. چا چې به دا نه پڑھاول هغه ته به شیخ الحدیث نه وي، هغه به استاد حدیث وي. او دغه حال هغه هم دی دی خو هم پی ایچ ډي ډاکټر ته وګوره نه پته به ورته ولګي چا کې څومره پوهه ده. دا ډېر راغورځېدلي یو مونږ دینی او دنیاوي دواړه علوم لحاظ سره زموږ کار خراب دی. دا تنقید په دې بنیاد نه کوو د خندني په طور، د افسوس په بنیاد باندې کوو چې دا به څوک سموي او کله به سموي. د یو مدرسې چې زما کلاس نه وروسته هغې ما ته خپل د افتا تیسیس وښودل چې موږ دا لیکلي دا لیکلي. چې ټول ما ته وښول نه کې اردو پکې تقریبا نه و، پښتو کې خو پکې ډو نه، ټول عربي و. ما محترم صاحب ته وویل چې دا راته ووایه چې د دې څیز زمونږ پښتنو ته او زمونږ پاکستانیانو ته څه فایده. د علم خو مقصد دا وي چې خلک خپلوان ګاونډیان هغې ته هغه علم ورورسي. چې تاسو په عربۍ کې لیکلي نو آیا هر سړي له عربي ورځي؟ په دې رویه کې او زمونږ د صدر او د وزیر اعظم په رویه کې څه فرق دی چې قوم په اردو نه پوهېږي ته ورته انګریزي کې خطاب کوو. یو شی رټو یو یا دوه مولوي هغه اردو کې وو، لیکن هغې کې هم چې د کوم تحقیق څه اصول دي د هغې خوا کې نه استاد تېر شوی دی نه شاګرد تېر شوی. حدیث به یې لیکي د پاسه په حواله لیکلي ترغیب و ترهیب. ترغیب و ترهیب څه شی دی؟ دا د منذري کتاب دی. د حدیث اوریجنل سورس نه دی، ثانوي شی دی. په تیسیس کې پکارداري چې انسان اوریجنل سورسز ته ځان ورسوي او د هغه ځای نه څه اخذ وکړي. دا هر لحاظ سره زموږ کار خراب شوی دی. ځکه موږ دعا کوو بل څه نشو کولی چې یا الله زموږ په حال رحم وکړي. او که یو سړی داسې راځي زما غوندې نو هغه وي دا چینجن دی، یعنې څوک غاړه نه ږدي. د شاګرد هم په دې نه خوشحالېږي چې یو سړی دی زما د غلطۍ اصلاح وکړي، هم په دې خوشحالېږي چې ما د ډبری مې روشي. ډګري نه ډبري که نه بس بره خېږي. هغه ډبری والا خلک دي د هغې په دې څه کار دی چې د دین په نوم باندې کم مذاق کېږي. وان یستنه نو فقهاو خبره مونږ ولا فقها دا وایي چې خوله به پاکوي او دس کې به هم خوله پاکوي. که یو سړي سره مسواک نه وي، تندوري ځای عبارت هم وګورئ، د نورو کتابونو مسواک نه وي ورسره، ولې نشته لکه په
په دې نشته چې د اهمیت نه ورکړي. خبره ده غره کنه ولې مسواکونه نه بازار نه ډک اصلي سره ټوت پیسې ساري وای نو مسواک دی ولی نه لکه دا سنت او دیوالی موږ په خپل وباسو چې بدغه اجازه ته ورکو. فقها خدا لګیا کوم فقہ چې وته منې نه پې کې دا لګلې دي چې کبل فرض مسواک نو پټولا لاګي نو سړی به خپل ګوت نه کپړه توږي مضبوطه او غاخونه وبای باندې پاګي او استافقه کې ملګری چې سړی نه حدیث مني نه فقه مني موږ څه زمونږ غلطی دا را چې موږ ورته صحیح شی خو چې وایي ستا مذهب هم دغه او ستا دین هم دغه خدا خو هر موږ له پګارو خو جمعې پرز بالخصوص پګارو و ان یمس طیبا ان وجد او دې لګي یمسا او دې لګي طیبا خوشبو ان وجد کچره دو اومند ځکه طیب دا پیسې واړی کنه عطر پیسې غواړي استادی غواړي خو خیر اوس باندې سيزونه داس اشتره چې پای کې بل فرض سره د جمعې پر ورځ باندې سر ګیره ووینځي او ځان لا د عاملې تیل واخلي. د عاملې تیل خرڅېږي عام طور کې دا فایده چا وخته تورې هم اوږدې هم او د بال چړ نام سره بیغمې بالچر یعنی بال جھړنا د بالچر وي ته دینم سړی بیغمې او ډېر خوشبودار هم په دواړه کار وشي ګیره به هم غوړی شي سر به هم غوړ شي او خوشبو به هم شي. سنت باندې عمل کول دي سنت ته ځان برابر ول نو که نور نه نو کم سے کم دغه دی وکي وای یمس طیبا ان وجد او ستیب دی ولګي ان وجدا قدمونته. قال عمر سوک دے عمر بن سلیم انصاری دا کم چې وختي دی وې دی وی اما الغسل فاشهد انه واجب. دا عمر تعریف کی دا حدیث وضاحت کی غسل د جمعې دروازه اشهد انه واجب زړه دې گواہی کوما چې دا ضروری ده سنت مؤکد ده دا سنت تاکیدی ده دغه سستی ما کوي حدیث دی وې ملکه کې نه ولام اس فرق نه ورځي او سره پزان بشمیره پیسې لګي نو خیر دې پجې مې کېدم پزان یو 10 روپے ولګي سقاوا کې دی ولام 50 روپے دی ولګي ثواب ورله پکار دی په بدعات او پر رسومات چې سره لګي نو خدارا چې د سنت په اتباع کې پزان پیسې ولګي. وعمل استنانو والطیب فاللہ اعلم اواجب ہوا ام لا. یو دارے چې غاخونه پاکول او بللا چې طیب نو الله عالم دی چې آیا دا لازم دی او کنه دا یو سوچ دی ولې حدیث کې هوټول په یو سیاق کې راغلی حدیث کې دریواړه په یو سیاق کې راغلی دی لہذا دې خبره څه گنجائش نشته ده دام لازم دی ضروری دی سنت مؤکد دی. ولیکن هکذا فی الحدیث لیکن حدیث کو غره دغه راغلی دی چې یوم الغسل یوم الجمعه واجب علی کل محتلم و ان یستنى و ان یمس. یو دیوبندی عالم لیکي چې دا یستنى چې کوم دا ادراج دی شاه صاحب لیکلی دی ته دې نه معلومیږي شاه صاحب دا خطا شوی نور حدیثونو کې یستنى متن کې دی او په کې دا وضاحتونه نشته دا کله لوی سړی او خوېږي رو خوېږي شاه صاحب موږ وایو انور شاه کشمیر رحم الله هغه لیکلي فیض الباری کې چې دې کې دا حصہ مدرج دا ادراج دلیل غواړي پر دې دلیل نشته د یو راوی د قول نه استدلال کې حدیث متن خو صحیح ده دا خرستو د قال عمرو نرستو د خبره تر دغه ځای پورې حدیث ده نو پې کې چې څنګه د لامبلو خبره ده دارنګې د غاخونو د پاکولم دا او د طیب د لګولو هم دا سنت مؤکد دا هم دي د جمهور رائے ده. ولكن هكذا في الحديث قال ابو عبد الله وی دا سو کې دي شي ابو عبد الله امام بخاری کو نیت ته
دا متن لګول ډېر ګران کاری زمونږ خلک خو د بار نه سوالات کوي که دا اعتراض شي نه دا جواب به کوو که دا شي نه دا جواب به کوو دا حدیثونه ورته کېده مخکې نه یې مه پوهوئ په دې یې پوهه کړئ چې دا ابو عبدالله څوک دی بیا برابره ګوري غریب دې باره کې زموږ ډېرې تجربې شوي دي یو سړي تېز زما کتل د ایم فل هغه یو ځای لیکلي قال ابن الحمام قال عبد الفقیر ابن الحمام نہ میرے پاس لکھی کہ مجھے معلوم نہیں ہوا اردو را کہ بندہ غریب ابن الحمام کون ہے صاحب دا فتح القدیر طریقہ دارا چکلا دا کتاب نم دے فتح القدیر اور ایک الفقیر خپل ځان خپل نوم خودل داغا کنیت ابن الحمام دے دارنگے دے ابن جریر طریقہ را اغم حدیث لکھی یا روایت لکھی نہ بیاولی کی قال ابن جریر نو خلق ہوئی کہ دابر سوک ابن جریر دے استادان لپکارداری چا خپل شاگردان د کتاب پکتلو پوئی مسائل بردن پیدا کی دا ہر زمانے ځان لزان لے طریقہ د کتاب لکلو د کتاب د ترتیب دانا دا ضروری چې کم زمونږ زمانے کے د کتاب لکلو انداز دے کہ نمخ کے دم داو دا اسلاف و کتابونو کې ډېر څه شته دی خو کاش چې سړی په هغې پوه شي چې پوهېږي نه کار یې خرابي ابو عبدالله د امام بخاری کنیت دی دده خو بچې مجې نشته دی خدای د سنت باندې عمل کوي چې انسان د ځان له کنیت دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم کنیت ابوالقاسم هو اخو محمد بن المنکدر دا رور دے دا محمد بن المنکدر یعنی ابو بکر بن المنکدر چکم دے دا رور دے دا محمد بن المنکدر امام بخاری پہ عبارت پویدل دا صحبانو کار نہ دے پوری استاد نے ویلی نہیں شرح نہ کدلی دے سے ضرورت ہے چہ ہوا اخو محمد بن المنکدر دے لکل ضرورت دے خپل وئی ولم یسمى ابو بکر هذا دا ابو بکر چکم دے ابو بکر بن المنکدر دا رور دے دا محمد بن المنکدر خود دا نم ہم سشے دے ابو بکر دے دا کنیت نہ دے دا نم دے دا زان لنم نشتا لکہ دا سے نہ چی منگا محمد بن المنکدر وایو دا ابو بکر بن المنکدر دے لیکن دونگ استاد محترم مشر زوی ابو سعید ہوگا وہ دا ابو سعید زوی وہ سعید پنم مدازہ کشاند نم دیکھا بعد کسان نم دا کنیت والے کی دیکھ تو دا نم کنیت والو دا امام بخاری رحمہ اللہ دے عبارت مطلب دارے ولم یسمى ابو بکر هذا دے ابو بکر نم چانے دے ویلے رواہ عن بکیر بن الاشج و سعید بن ابی حلال وعدہ داولا توابع عگوری چہ دے خلقم دغشان نقل کری وکانا محمد بن المنکدر یکننا بی ابی بکر و ابی عبداللہ محمد بن منکدر چکم دے داغ کنیتم ابو بکر او ابو عبداللہ دوار دیخ لیکن دی سڑی دا ابو بکر بن المنکدر دا نم نشتا اسم محضی نشتا رے بلکہ دا کنیت دا نم دے بابو فضل الجمعہ باب فضل فضیلت توی غورہ والے بابو فضل الجمعہ فضیلت چی بیانوے نو کوشش کوئے چی صحیح حدیث مخدرش یا کم سے کم حسن حدیث دا حسن حدیث نہ کم حدیث با پا فضیلت کے نہ بیان آیا دا یو غلط رواج جوڑ شعر حقیقت ما پا مجموعہ کی لگل رکھ چہ دا مشہور کردے دا چہ التا سرخی ماور کردے دا چہ کیا ضعیف حدیث فضائل اعمال میں لگ سکتی ہے وہی خلق چہ دا اعمال پا فضیلت کے کہ تو ضعیف حدیث بیان کے نو خیر دے سوال نہ پیدا کی دا خود یو کس رائے در آغین ہم دا جمہور رائے جوڑ کردے
او دا هغه مقصد ضعیف حدیث نه دی، دا هغه مقصد جدا دی. هغه تفصیل التمالی کوي د ابن رجب حوالے سره، دارنګ در مختار حوالے سره، شامی حوالے سره، د ابن صلاح حوالے سره. پخوا د حدیث تقسیم کم چې متقدمین کوي هغه دوه یاد لري وایا بس په دوه دی بنیادی طور حدیث صحیح او حدیث ضعیف. دا موضوع حدیث سے کم دے دا د ضعیف لاندې راته، حدیث صحیح او حدیث ضعیف. ضعیف لاندې بیا موضوع داخلي. ورستو بیا امام ترمذی رحمت اللہ تعالی علیہ یو تقسیم کو چې یو حدیث صحیح دی یو حدیث حسن دی. بیا حدیث حسن څه دی؟ حدیث حسن هغه ته وایي چې دا هغه ګڼ طرقی دیوانه ځان په یول پکار دی. خلق داوی چې ګڼ طرقی نو کار څومره راویانی یار څنګه راویانی نو حدیث حسن دی وینا دا څنګه چې طرق یې ګڼ بس حدیث حسن شو. په هر طریق کې چې څوک کذاب نه وضاع نه منکر الحدیث نه د سوء حفظ شکار نه دا شرطونه وسره وایا. خلق دین لانجه جوړ کړو دي دا حدیث هټیک د ضعیف ته طرق یې ډیر دي. څنګه ضعیف دی؟ که څوک منکر الحدیث پکې قابل قبول نه دی دنه ته تابع نشي جوړولې. کذاب راوی دی دیم د کار نه دی، ګړنتو راوی دی دیم د کار نه دی وضاع او دارنګ د سوء حفظ شکار راوی پکې راهي چرتا نام د کار نه دی. په دې باندې فرق نه ورځي. خدا فضائل اعمال ول غریبان خو دې ډوب کړی دی په دغه نه دی بس سړی خپم شي چې سړی شیخ الحدیث هغه په دې قاعده نه خبر یا خبر د استعمالي نن تاسو ورته ادغه پرېدا دغه اکبر لرشه موضوع حدیث ویا بیانې په فضایلو کې لکه لو لاک لما خلقت الافلاک باره کې پخپه لګري دي چې قال السغانی موضوع دې دا وځه دې توسوي دا دمه توسو مناسب نه ده او دې کار خراب کو دیسیز کار خراب کو اغیم بدنام شو او چې کم خلق اغا محدثینو یا حدیث باندې داغي مضبوط گرفتو اغا د شیخ الحدیث صاحب نه بدزن دي دغه وجه دا که سستی ده انو پګار پدې یو سړی پوېږي چې بھائی دا حدیث موضوع دی زولې بیانوم اته بیا چا خط لګلې چې دا حدیث خو موضوع دی نو تاول دا لګلې جواب کې لګلې چې ما څوک محدث ما ته نه معلوم چې هغه دې ته موضوع ویلي. انا لله و انا الیه راجعون تا په خپل لګلې دي چې قال السغانی موضوع بیا وې چې ما ته څوک محدث نه معلوم. دا بدګمانه دا سوزونه پیدا کوي هسه نه بد یو خلک بدګمانه یا علمی بدګمانه دي. دا علمی بدګمانه په دې پیدا کیږي چې تخپل لګي په فضائل اعمال کې چې لولاک والا حدیث قال السغانی موضوع او بیا هغه نه انکار کوي جناب مال چا عالم دا سه عبارت نه لیدل. دا سوزونه صحیح نه دي. خود دې دا مطلب نه چې تاسو تبلیغی جماعت سره دښمنی شروع کړئ. دا هر چیز د هندل کولو طریقه خلق زده کی کبل فرض یو سړی او خيار وي او هغه دی اصلاح کول غواړي نو دا غي طریقه دارا چې سړی دې په باره کې نرمه روي او ساتي اغیله د موقع ور کوي اغي سره د کینی او پاسي چې کله دا غي ذهن سازي وشي چې او دا سړی زما مخالف نه دی زما دشمن نه دی بیا غي خبره مني زما خبره ذاتی تجربه زمون خلق چې کوم رد کی ناغه دا شي کی لګه ته دا کافر دی کې در کفر تر حاله پورې غور سي او دا سه نو دا هو سپیم په نوړې ناخلي په دې سړی کې او په سړی کې څه فرق دی چې کله کتاب لیکي نو لومبه جمله کې ولېږي قال رئیس المشرکین بیا ولېږي هو رئیس المبتدعين ومن کلاب اهل النار دا سو کدش سو صحافتی انداز باندې سو سړی ادب احترام پیژني. تیرې سړی راغله هغه دی ال حدیث شاګرد نه ماته چې څنګه سړی نه خسړ
بیا ویل مې هغه مړ دی اوس څه کې ښه سړی و اوس ټیک ده وی چې نه ته د هغه نوم نه اخلې مې څه له نوم واخلم هغې غریب ته خدا پته هم نشته د یو عالم څنګه احترام وکړو کتاب کې وویل لیکلی بھئی اهل دیوبند کې سرفراز خان صفدر نے لگا ہے اگر استا خبر عالم ہو کے شیخ الحدیث ہو کے ته د عالم داسې نوم واخلې کله ولګي چې سرفراز خان ګوړمنګي نه لگا ہے دا کنزل دی هغه ته ګوړمنګي دا هغه کله دی ته د باندې چوالی ولا هغه تانا ورګي چې ته د باندې دې سيزونه باندې دین نه خوريږي دا ډیره غلطه طریقه ده غلط رواج ده د احترام زده کول پکار دی احترام اختلاف باوجود احترام دا قسم الفاظ مو ہے ته یو سړی خلاف کتاب لیکي ته څه لپاره لیکي دغه د اصلاح لپاره لیکي که دشمنی لپاره لیکي اصلاح لپاره لیکي وای ته پایږي لیکي چې رئیس المشرکین او راس المبتدع او راس الضلال استا کتاب وګوري ځان له داسې وخت هم خراب کو پیسې دې هم خراب کړې او ان شاء الله آخرت تم تباش ځکه ستا نیت غلط او طریقه نه ده اصلاح چې څوک کوي نه هغه بیا د دې څیزونو نه واقف وي چې مال څه کول پکار دي نو دې اصلاح قبلې زمونږ ډېر شیخ خلک شته ټیک دی یو پکې داسې خلک چې نه مني خبره لیکن ډېر پکې داسې هم شته چې خبره مني دې سیرې دلته یو کله دلته ما درس وکړو زه اشارات کوم پوهه خلک پې پوي ما اشارات وکړل درس کې پوهه کسان پې پوه شو نو دې ردونه ما وکړل دغه شو یک یو باچا سره د اوس هم شته غالبا هغه ورځ کې به لرګي خرڅول سیرې دې پول خوا کې راغ ټالو دلته ما به سره کتاب وسره چې مولوي صاحب خبره پوه شوستا چې کم دی کې هغه روایتونه چې ته پاغې خبرې کوي نه دا یو سره دیره ته وکمات چې دا بیا نه بیانو نو پاغې ما میاشي او نیمه دوه واغستې خدا وچې ځان ما د هغې نه ذمہداری ما پوره کړه او بیا ته ما تپوس وکړو خلک هم وایي چې دی پکې دا کیسې مې ځای نه وایي اصلاح کی خو طریقه دا پکار دا چې سړی هغې دپاره بهترین طریقې سره چې جمعه ته راشي ته پې اوبه بندې کړې ستا په خیال تا به چې څوک اوبه بندې کړي دا ډېر موحد دی نو ته اوس وایې هغه انسانیت نه دی د اختلاف چل خلق له نور ځي اصلاح پکار دا او دا پدې پویول پکار دي چې دا سب قاعده کلیه نه ده چې هر ضعیف حدیث ته په فضائل اعمال کې کار وکړي هغه حدیث دی چې هغه ضعیف خوده لیکن موضوع نه ده څوک منکر الحدیث وګي نشته څوک کذاب وذاب وګي نشته طرق ډیر دي د حسن مرتبه درسي دغه ته په خاص ضعیف وي دا وضاحت ما ټول په مجموعه کې هم کړی او په علوم الحدیث کې هم کړی لوستل غواړي غور سره لوستل غواړي عبد الله فضل الجمعه حدثنا عبد الله ابن يوسف التنيسي ده مخکې موږ ویلې 218 هجری کې مړ ده قال اخبرنا مالک بن انس 179 عن سمی قریشی دے مولا دے دا ابو بکر بن عبدالرحمن اغا نقل کی دا ابو صالح نا دا ابو صالح نم سمان زکوان دے وفات شیر پہ 101 ہجری عن نبی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابو حریرہ نم دے عبدالرحمن بن صخر 57 ہجری کی وفات سے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من اغتسل یوم الجمعۃ غسل الجنابۃ دا حدیث ته چې نه خلکو بلبل سے جوړ کړی بلبل سے دا جوړ کړی چې من اغتسل یوم الجمعہ واغتسل خپل مولام بول غلام بل او خزه مولام بولا بل خوارو دا ډېر خلک وایي مطلب هم دا بیانې د حدیث من اغتسل یوم الجمعۃ غسل الجنابۃ
چې غسل د جنابت. زه دې وضاحت ځان نه کوم، دا فتح الباری نه وګو، دا خو امیر المؤمنین فی الحدیث دی، امام بخاری او دارنګې دته امیر المؤمنین فی الحدیث وایي، حدیث ماهر علما دي. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھی چې غسل الجنابت بالنسب علی انه نعت لمصدر محذوف. دا غسل الجنابت دا صفت دا مصدر چې هغه پټ دی. څنګه من اغتسل یوم الجمعة كغسل الجنابت، غسلا كغسل الجنابت. دانه چې ته په دا ورځ باندې څوک جنوب کا چېولام دي، دا حدیث پورې بیا خلک خندنې کوي چې واده نه کوي متعدی وکړي چل خور دې مليانو لا چې واده نه کړي وس چل گئی. دا منغت صلا یوم الجمعه چا چې علامل د جمعې پر غسل الجنابت پشان د لامبلو د جنابت. دې که سوچو کې کنه دا سوچ چې واجب وي صحیح وي. غسل د جنابت فرض دی که فرض نه دی؟ دا اهمیت یې دومره مه غورځوئ دا کوم چې خلکو غورځول دی. یعنې د جنابت نه غسل لازم دی. نو معلومه شوه دا چې د جمعې په ورځ باندې غسل ضروري دی، کول پکار دی. من اغتسل یوم الجمعه دیوی غسلن کا غسل الجنابت وهو كقوله وهي تمر مر السحاب. قرآن نے اور مثال پیش کی وهي تمر مر السحاب. امام نووی رحمہ اللہ دلته کې دای قول په باره کې کوم چې خلک وی ما ورته اشاره وکړه. دا امام نووی شرح صحیح مسلم نے 15 شپږم جلد. دا عجیبه عجیبه پاګلان دي، دا دوه ځان له جلدونه دي 5 او 6. دا 15 جلد صفحه د یک نه شروع کی دا مسلسل چلی تر دې پورې چې شپږم جلد به ختمېږي په 400 یا 500 صفحه باندې. نو په دې حواله باندې څه ورکړي؟ په 15 جلد به حواله ورکړي کې په څلورم دا نوې سوزونه راځي. اوس زما کتابونو کې راشي داسې چې 5 بلیک 6 او بیا ورپسې زه ولیکم صفحه فلان، خلک وي دا څنګه حواله ده؟ ته کتاب نه پوهېږې موږ څه وکړو؟ دا اوس انداز دی د خلقو. دا 5 او 6 جلد په دې کې دواړه یو ځای دي، لیکن صفحه د ایک نه شروع شوې ده او دا ځي اخر کې مسلسل صفحې دي، دا دي 488 صفحې دي. نو که ته دا ولیکې چې جلد 4 صفحه 488 نو هم غلط دی، او که جلد 5 صفحه 488 ولیکې هم غلط دی. نو که دا ولیکې چې جلد 5 او 6 او صفحه 488 نو خلک به ورته غلط وي، لیکن اصل خو صحیح دی. هر چیز ته خلک غلط نه وایي. بعضې کتابونه یې لکه تهذیب السنن چې کوم کتاب دی د ابن قیم رحمه الله، نو د هغې د لومبني جلد 1 نه صفحه شروع شي. د 15 جلد کتاب د آخري صفحه ولا 1776 یا 1780. نو یې زه ولیکم نو ما ته به کمپوزر څه وایي یاره چې دا صفحه غلطه نه ده، 1780 صفحه څنګه راغلې؟ دا د بې تجربه کارۍ د وجې نا تجربه کارۍ د وجې دا سوزونه راځي. اعتراض هم کوي خلک په دې باندې. دا صرف دې لپاره کوو چې تا ته اندازه وي چې دا کتابونو کې یو قسم صفحاجات یا یو قسم حوالجات نه مختلف اندازونه. دا حدیث صحیح مسلم هم دی. من اغتسل یوم الجمعة غسل الجنابت معناه غسلا كغسل الجنابت فی الصفات. یعنی داسې ولامبي لکه څنګه چې سړی د جنابت نه لامبي. جنابت نه څنګه لامبي؟ اول استنجا کوي، اول استنجا کوي څنګه چې د لمونځ دپاره کوي. تاسو نه کوئ داسې په دې عمل شروع کړئ چې د سنت مطابق ثواب درته ملاویږي. نو بیا به اودس وکړي که وضوئه للصلات، لکه څنګه چې سړی مانځه دپاره اودس کوي. البته فقها به دا وایي چې خپې دې نه وینځي. تاسو هم پوهېږئ نه، استاد هم فقیه نه وي، هغه هم وي خپې مه وینځه. لکه ولې
او دغه تا نه پوهېږي چا چې وی چې خپې مو وینځئ د هغې وجه دا وه چې بس چړچوبی کې لامبل چړچوبی پېژنئ هغې نه اوبه نه وځي پخوانو غسلخانو نه به اوبه نه وتې نو چې تا اودس کړي او لامبې یو ځای کې اوبه ستا په خپو کې جمع کېږي نو مطلب دا چې ستا خپې بیا ګنده شوې که نه ستا خپې بیا پلیته شوې نو هغه مخکې چې د خپې وینځلې وې نو هغه اسراف وکړه فقاهت دې ته وایي دې ته نه وایي داسې کتاب په منډه مخه وایي هغې چې ویلي دي چې اودس به وکړي خو خپې به نه وینځي نو دا به نه وایي خلک وایي د خپې مه وینځه ولې اوس خو زمونږ سسټم بدل دی اوس خو زمونږ سیمټ دي هغې کې اوبه نه ودرېږي فلش سسټم دی ټول خپې ووینځه او داسې خو اودس نه چېرته کړي چې سړی یې په هغې کې خپې نه وینځي دا خو هغې په دې وجه ویلي چې دا چونکې بېجا اسراف نه د اوبو نو ښه دا چې دا ونه کړی شي نو دې سره هغې یو بله مسله هم لیکلې ده هغه دا ده زړو کتابونو کې چې کله اولامبي او بهر روځي نو بیا د خپې ووینځي اوس هم دا ښځې او دا زاړه بوډاګان په دې عمل کوي باتروم کې اولامبي باره یې بیا لوټه راواخلي هغه دا څه کوي کتاب کې لیکلي نو کتاب کې خو په دې لیکلي چې هلته کې خپو کې اوبه ودرېدې هلته ستا خپو کې اوبه نه ودرېږي فقه دې ته نه وي چې کتاب کې څه لیکلي دا به مخه کړه تفقه پوهې ته وایي سمجھ ته وایي کتاب ته نه وایي چې کتاب کې لیکلي نو دا غسل وا کا غسل الجنابت فی الصفات څنګه چې پای کې غرغره ضروری وا پوزه کې اوبه اچول ضروری وو او بیا ټول وجود لوندول ضروری وو درې فرض دي کنه دا بالکل هغه شانتي او سنت هو تاسو مخکې ویلې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باول او دسو کو هغه نرسته به په خپل سر باندې یو دو درې چونګ اوبه واچولې تاسو مګه چې شی کولاو دا ور سر نیولې چې بارو دې بیا ټول درپېږي کنه تب لګو آیا کنه چې د سړی دماغ ډېر یخ شي یې د ول میز یخ شي او کار خراب شي او ډېر نه یخي خلک دنه بیماری پیدا کیږي رسول الله صلی الله علیه وسلم دا الله رسول هغه درې حسیات درې لپه او په سره جوړه او وخت دا خل ویل ویو دا نه څنګه واړو وختو دا وخت خل ویل ویو ګو پورې وو او مومي تور غوګونه به پټول نو دا هغه نه زیات شیخان کې یې مګر دې سره بشمیره بیماری پیدا کیږي د سختی بیماری پیدا کېدو کې تعلق دی دماغي بیمارو پیدا کولو کې تعلق دی سنت خو زموږ د لپاره بنیادی څه دی او کاش خلک به پوه شي سر باندې به درې لپې واچولې هغې نه وروسته به په ښي لاس او په ګس لاس دواړه طرفونه ځکه د هغه تیامن به ښه خو د هغه پار یو څیز کې د ښی طرف مخکې او ګس وروسته یو ځل به یې ووینځو هغې نه وروسته به بیا دلک کو مګل لکه صابون ته مګې شیمپو مګې په دویم ځل ومګه بیا په دریم ځل چې به یې وکړه نو بس ځان به صفا ټیک به څومره اوبه ولګېدې یوه لوټه تاسو څومره باندې چې تاسو اودس کوئ په دومره باندې به رسول الله صلی الله علیه وسلم فرض غسل کو دا هم زیاتی شروع کړی خو دا مفت اوبه دي بس بټن وهي خلک که دغلته فقه وویل نه بیا کار خراب شي فقهاوی چې اسراف ونه کوي ولو كنت علی اگر که سړی د نهر جاری د دریاب په غاړه باندې ناست دي نو دی به د اوبو په استعمال کې زیاتی نه کوي ولې دا عبادت دی او چې کله تا شرعي حدود مات کړل نو فقط عصا وتعدى وظلم درې دفعې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د عصیان کړی تعدیت یې کړی ظلم یې کړی دا دومره شیخي مه کوئ دا شیخی میخی ګناه دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم اتباع وکړه بیا لیکي غسلن کا غسل الجماعت فی الصفات هذا هو المشهور فی تفسیره دې غسل الجماعت جنابت دغه مطلب دی وقال بعض اصحابنا فی کتب الفقه زمونږ بعضې ملګرو د فقهي کتابونو کې دې ته عیب نه وایي تا ته معلومه شوه چې دلته کې استدلال غلط دی دا بیان کړه چې بھائی دا استدلال صحیح نه دی نو امام نووي وایي دا څوک وایي فی بعض کتب الفقه دا اصل کې امام غزالی یا دا نور دی کله کله بې بنیاده خبرې کوي
بعضې زمونږ مرګرو د فقه کتابونو کې لیکلي دي چې المراد غسل الجنابت حقیقتا، یعنی غسل د جنابت مراد دی. څه مطلب؟ خپله دیم اولامبئ او ښځه دیم اولامبئ، نو د هغې وجه خو معلومه ده. نو بیا یې دا وجه ښودلې ده چې دماغ به یې چې کوم دی د الله عبادت ته اوزګار شي. نو که ډېر اوزګار شي اوده شو نو بیا لکه بعضې خلکو خدا مرضي چې د هغه دماغ ډېر فارغ شي نه بیا خوب کوي، بیا وسکه دا د ځانه فلسفه بګار دی. نه فلسفه مه جوړوه، بس گپ لګې. قالوا ويستحب له مواقعة زوجته ليكون أغض للبصر وأسكن لنفسه. دا لانجول وي پکار ده، ځکه دې سره به د سترګې هم یخي، نفس به چې کوم دی سکون به هم راشي پکې. نو دی وایي هذا ضعیف او باطل، دا خبره غلطه ده، دروغ ده. فقها څوک پرېږدي نه، دا پوهه خلک، محدثین خو چا پروا نه کوي. دا قول غلط دی رسم نه. د دې حدیث دا استدلال خو نه مطلب یې دا دی چې د غسل جنابت په شان دی غلام وي، څنګه چې هغه هم دی داسې دا هم دی. والصواب بهترین او درست خبره هغه ده کومه چې مخکې ما نقل کړه، دا 374 صفحه ده. من اغتسل یوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح، او بیا راغی، راح یروحو دا د زوال نه رستو راتلو ته راح وایي، او د زوال نه چې مخکې نه ته غدا یغدو وایي. فرق باندې ځان پوهېږي. ثم راح بیا د زوال نه رستو راغی. په دې حدیث بدان پوهېږئ نو تا ته به سوال جواب ملو شي چې حدیث کې خدا راځي چې لومبي وخت کې راغی، دویم وخت کې راغی، دریم وخت کې راغی، څه مراد دی نه؟ نو که د راحه په معنی ته پوه شوې نو ته په خپله پوه شي، او که نه شوې پوهه نو بیا به د غزالي اتباع کوې. نو امام غزالی لیکلی دی چې د جمعې دروازې دا کم احادیث دي یا دا فضیلت فی ساعت الاولا او ثانیه او ثالثه دا سار نه شروع شي. ابن حجر لیکلی تجا سره ډېر لوی جسارت یې کړی، ځان لګیا دی، ولې حدیث کې خورا لفظ دی، یعنې لومړني ټایم کې راتلل د سار هغه نه یادوي، دا د زوال نه وروسته راتلل، د زوال نه وروسته اول ځل. ثم راح فکانما قرب بدنه، دا ګوره د الله بل کرم دی مونږ باندې. هغه دا چې ګوره هر جمعه کې کله مونږه د زوال سره مسجد ته راشو نو ټیک ده، مونږ خو بدني عبادت به مو کوو، لیکن الله مونږ له د قربانۍ عبادت هم راکوي، ثواب هم راکوي. او قرباني هم د اوښ، زکات د ډېرو غریبانو کېږي، بدنه اوښه هغه د ډېرو غریبانو کېږي. په جمعې په ورځ باندې مونږ ته بدني عبادت هم ملو شي او مالی عبادت هم ملو شي. او زمونږ خلک دې نه واقف نه ده، قرباني په لازمه نه وي په لوی اختر کې، خو خاندان کې د سټو جوتولو لپاره خامخا قرض راخلي خو قرباني کوي، ډېر به ثواب د پاره کوي. خدا غې نه خدا قربانۍ ثواب هر هفته کې تا ته ملاويږي، نو په دې څوک عمل نه کوي، دې کې پیسې نه لګي، لږ وختي برو دی ودکې کا مګه. من اغتسل یوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنة، نو گویا کې دیو البدن جعلناها وایي که نه، بدنه بدنه اوخه. ومن راح فی الساعة الثانیة، او کم سړی چې په دویم وخت کې راغی فکانما قرب بقرة، گویا کې د قربانو کو الله ته نزدېکتو کو، قربانی یې ورکړه د یوې غوا. ومن راح فی الساعة الثالثة، او څوک چې راغی په دریم وخت کې فکانما قرب کبشا اقرنا، نو گویا کې د یو ښکرور ګډ قرباني که. دا افضل دی
ځکه چې کوم ګډ راغلی و د سیدنا اسماعیل لپاره هغه مقرن و او رسول الله صلی الله علیه وسلم هم ګډ حلالو اقرن به کوت. ومر راح فی الساعة الرابعة یو څوک چې په څلورم ټیم کې راغی فکانما قرب دجاجة نو گویا کې دو څه چلو کو چرګې حلال کړه. دینه بعد خلکو دا مطلب وا چې په قربانی په چرګم کې دي قربانی په چرګم کې دي په لګروستو راځه پاګیم کې دي شو حدیث کې پاګیم لگا ومر فی الساعة الخامسة سوک چې په پنځم ټیم کې راغې فکانما قرب بیضة نو گویا کې دو ځان نږدې کړ په یو هګۍ باندې مطلب د دې نه دارې چې لږ اجر ملوش. شاہ نور شاہ کشمیری رحمہ اللہ تر حدیث لاندې عبارت لیکل دی ښه عبارت ته اول دا اختلاف لګی چې دا راحه چې کوم دی تلک ساعات تبتدئ من الصبح عند الجمهور جمهور رائے دارا چې دا د سار نه شروع کیږي لیکن په دې دلیل نشته. راحه لفظ چې کوم دی دا د زوال نه وروسته د سار نه چې ته غدا یغدو وي ومن الزوال عند المالکیه او موالک وی چې نه د زوال نه وروسته دا یې قول زیات صح پدې دی چې لغت کې هم دغه ته وي بارګه خپل خود را اختلاف لیکل دی. بیا لیکي چې د جمهور تعامل داري چې کانو يروحون من غدات الجمعه ثم يرجعون الى بيوتهم بعد قضائها ويتغذون ويقيلون دا دلیل نه جوړي خو دی دلیل دی. بیا دا قرب دجاجة لاندې لیکي چې واعلم انه لم يرد بهذا السياق تعليم مسألة الاضحيه د دې عبارت نه مطلب دا نه چې قرباني بسنګ گیا دا یو فضیلت بیانې بل اراد التنبيه على مراتب الحاضرين في الجمعه الاول فالاول بلکې دې کې د جمعې د منځګزارو فضیلت بیانې داغي درجات خي چې کم سړی اول راغلی نو دا اعلی سړی دی خو که بالفرض اول لس کسان راغلل نو هر یو ته بدنې ثواب شکه الله ته څه مشکل نه لس بدنې حلال شو. وذکر هذه الحيوانات على نحو التشبيه او دا حیوانات چې کوم ذکر کوي دې کې صرف تشبیه مراد ده وتنزيله منزله الاضحيه او دا خي چې د قرباني اجر به ملاويږي خو لا يؤخذ عنه جواز اضحيه الدجاجه ته دې دا نه معلومیږي چې ګندې سړې دې د چرګ د قرباني هم قائل شي. یو فتوا دا د مولانا عبدالستار فتوا ستاریه ویغه دا غیړو منی جل کې او سلورم جل کې لیکلي دي چې چرګ باندې قرباني کې دي او دا حدیث دلیل کې پیش کړل اردو کې دا عام ملوي واخل نه لوګ دیتا عمل بالحدیث نو شاہ صاحب دې تنقید کړل ولذا لم يجري به تعامل السلف دو خرات کړي دا داخل کو نه خو خدا دا گوندلوی صاحب حافظ محمد گوندلوی دا رحمت الله تعالی علیہ دا عبارت بوللو دا خالص دا کتاب ترجمہ دا عبارت. بعض لوگ یہاں سے استدلال کرتے ہیں کہ مرغی کی قربانی بھی ہو سکتی ہے کیونکہ اس حدیث میں فکان نما قرب دجاجتن آیا ہے حالانکہ اس حدیث میں مرغی اور انڈے کا ذکر قربانی کے لیے کرنے کے لیے نہیں آیا بلکہ قربا کا لفظ قرب حاصل کرنے کے معنی میں ہے اس لیے اس کا نام اضحیہ نہیں رکھا اور حد ان کا لفظ بعض روایات میں آئے تو یہ مجازن ہے. بیا استدلال کی خلق چ بلال رضی اللہ عنہ دا اختر پر روز باندې چرګ حلال کړو ځان له حلال کړو قربانی ورته نه وه لکه قربانی نشو کوله غوخه ته اړه کېده ټول خلکو خلا چرګ حلال کړو. دانګ ابن عمر د بازار نه غوخه راوړی و نه خلک وی غوخه واغسته هغه وخړه نو ټیک دی د قربانی خو نه وي دومره دا چې وېغستانو نور غریبانو له ورکړه وېغستانو نور غریبانو له ورکړه دا قربانی نه دا د جوابونه زمانه دي دا له دې سره پکاري چې کم سے کم د خپل کتابونو خو خوري کنه
ګوري نه د خپل کتابونه د کم سے کم خوري نه دا غلطه ونه کوي په دې فتوی شته خلکو نیلوی رحم الله را غیرت لګي د خپل کتابونو هغه پرې هغه دغه نه کړه هغه مقلد نه دی هغه مقلد نه دا د پورا بحث کړه په دې باندې دا ځان سره ولي کې بیا یا تصویر والے دا صفحه 85 دی جل سلام فیضا خرج الامام نو کله چې امام راشي حضرت الملائکه ملائک حاضر شي کم خوا حاضر شي د امام خوا ته حاضر شي دا کم ملائک دي دا کرامن کاتبین نه دي دا نور ملائک دي محدثین بل اتفاق لګي چې الله رب العزت د جمعې پرز بالخصوص را لګي ته دې لپاره چې جمعه تاول دویم دریم سلورم ټیم کې څوک راځي کم سره چې زوال سره راغی د کمال ګړه د امام تر راتلو پورې ټایم چې کم دی د خطبه لپاره دکې کېتا اول دویم دریم څلورم وګوره مثلا زمونږ بانک څه ټایم ویلی شي 30 منټه راپاس او بیان شروع کېږي زمونږ 12 نیمه برابر 15 منټه او دې کې اول دویم دریم څلورم پنځم راتلی شي دا د هر ځای لحاظ سره اول دویم دریم څلورم پنځم د امام راوتو سره مسله ده چې امام د بانګ نه وروسته 10 منټه پس راوځي که 20 منټه پس راوځي نو د هغې مطابق پکې ته اول دویم دریم څلورم پنځم وکړو او چې کله امام راوځي فیضا خرج الامام حضرت الملائکه ملائک خپلې صحیفې راجمع کړي او بس کوي بیا یستمعون الذکر هغه امام چې نصیحت کوي خطبه وایي قرآن وایي هغې ته غوږ ایښي او دا وروسته چې کوم خلک راځي دا غریبانان د دې قربانۍ د اجر نه محروم شو مفتو کې ورته الله یو څیز ورکړو مفتو کې د قربانۍ ثواب ملاوي دی شو هغه د سستۍ د وجې ضایع بربادي دا فضیلت څوک نه بیانوي دا فضیلت بیان کوي خلکو ته د دې لپاره چې جمعتونه ډک شي د هغې فایده به دایي چې تاسو به د جمعې لمونځ د سنت مطابق وکړی شئ وختي به یې وکړی شئ او که نه جمعات تشي نو خلک خو یوې ستنې ته هم لګیایي که یو مقتدي راغلی نو 2 غنټې تقریر هغه ته هم وکړي نو چې کله خلک پوهېږي چې اوس خو ټایم خرابېږي نو بیا جمعات ته رامنډه کړي هغه ټایم بانګ وویلی شي بس امام صاحب مکې شي لمونځ شروع ښه دا ده چې سړی په دې فضایلو باندې عمل وکړي خلق راوبلي دې ته سختي پې مو کړې چې بھائی دا څه کوې تاسو بابن دا بل باب دی بلا عنوان دای داسې دی که څه مسله نشته دی په دې باندې خلک اعتراض کوي چې دا صحیح بخاري چې کوم دی زیر تکمیل او دا نیمګړی پاتې شوی دی دا چا وایي چې دا خبرې چا کړې دا حبیب الرحمن کاندهلوي کړی هغه نه ټولو خلکو اصلاحي صاحب دې ټولو مخ اخیستی دا عمر احمد عثماني هم کړی دا دواړه منکرین حدیث دي دا غریبانان سوچ نه کوي دا کوم لړو خوېدو نو پکار داسې ځو چې دا کتاب داسې و بالفرض زیر تکمیل او اصلاح نه وشوي نو بیا دا محدثینو دیتا صح الکتب ولې په خپل زمانه کې او پای زمانه کې علماء کرام او حفاظ حدیث د په صحت ولې داغي اجماع دا غب شپ ملګوي ټیک ده چې په خوا پریس نو بالفرض ما کتاب لیکو ما چې لیکنه ما نیمګړی پاتې شو ته مړ شم بل لیکنه هغه بل ځای کې نیمګړی پاتې شو نه بل ځای نیمګړی پاتې شو دا دې دلیل خو نه چې هغه دې پوره کړ په خوا به خلکو د استاد د خلینا دغه حدیث نقل کول داسې خو نه و چې کتاب دی لیکه پریس ته لاړ ټول چاپ شو په دې کې دا امکانات ممکن دي دې کې څه مسله نشته دی خو د هغې د وجې د صحیح بخاري استنادي حیثیت غورځول یا په هغه دا اعتراض کول دا درست نه دی دا خو دی واقف نه دی رسل نه ته پته هم نه لګي سیوطي په باره کې
دا مشهور دا چې دا پر دې کتابونه پټول مورخین لیکي ټول نو حقیقت سره الله خبري او داغه طریقه دا چې کتاب به چا نه وروړو نه به په خپل قلم باندې لک ترتیب پیدا غي بدل کا ځان ته نسبت وکړي په ګوت ولي کله کېدل د سره چا دا چلو چې یو کتاب ته وړه هغه دغه شانته ولي کو نو ته پته ولګي دا بیا باغې پورې غستره الفارق بین المصنف والسارق په نومي کتاب لیکل دا په خاطول لاسو دا حافظ ابن حجر او حافظ عینی د یو خور په بل واده وکړه نو حافظ عینی په باره کې دا الزام دی پاغو چې اب د خپل خور په ذریعہ باندې د کتاب وړل تک نابولی کو بیا به نسبت خپل ځان ته دا الزامات دا بار چا باندې دې خدا مطلب ہے دا حقائق بعض خبرې الزاماتي بعض حقائقي لیکن داغي په بنیاد باندې دا خبره کول چې دا بالکل دا سه دا زبدا وایم چې علمي کمال نه ده نقصان دی دا علم بابن حدثنا ابو نعیم دا ابو نعیم نه کم باندې چې مونږ رد کو دا ابو نعیم فضل بن دکین دی حدثنا شیبان فضل بن دکین 218 کے مرد مخیدنا حدیث نقل شوی حدثنا شیبان بن عبد الرحمن 164 کے مرد عن یحییٰ دارے یحییٰ بن ابی کثیر صالح بن متوکل نمیر 129 کے مرد عن ابی سلمہ دا ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف تھے 93 ہجری کے مرشد عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا ابو ہریرہ اس 57 ہجری کے وفات تھے دا بالکل حدیث تے کم تے باب کے مخی تاسو ویلے دیکھ ان عمر رضی اللہ عنہ بینما هو یخطب یوم الجمعہ تے چہ سیدنا عمر بن خطاب د جمعہ پرز خطبہ ویلا مخی تا ویلو چی اولوی صحابی راغے مہاجر صحابی راغے سابقون اولون والک از دخل رجلن چی او سڑے راغے مونگ دا صحیح مسلم حدیث پیش کرو چی سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اور تا مونگ دا بحثم کرو چی دا صحابی کم خطا پا صحیح سند سرا دا حدیث راغلی نا تسلیم ہوئے دا تاریخ پا زور نا تاغی وجہ دا چې تاریخ روات چې کمی هغه د حدیث غونډه کرنی په دې فرق خلک نه پوي د تاریخ په کتابونو کې د اسماء او د عائشه د عمر فرق لس کاله هول او تاریخ راویان دي په کې درې روات ضعیف دي پای باندې هغه صحیح حدیث نه انکار کوي عقل پیدا کول قوالی ځان کې چې واقعي د حدیث هم راوي دي او واقعي تاریخ ہم راوی ہے آیا واقعی پا حدیث کے پکار راضی امام مالک بفرمائل کتب الواقعی کلها کذب دا واقعی طول کتابوں دروغ دا حدیث دا ختم شو میں تاریخ کیوں منو سوال لگا رہے دا پا فن نپوئی گی غریبان کہ پا فن پوئے بے دا مسئلہ نہ گولے یعنی دا صحیح بخاری چی کم روات تھی آغا روات دا تاریخ ندی دا دی وجہ دا آغی پا بنیاد بانے مونگا دا صحابی خطا نتسلیم صحیح بخاری کی دام موایا چی صحابہ محفوظ دی محفوظ سے دوئی اصطلاح دا خلق استعمالی خود سوال لائے چی دا اصطلاح کلن دا جوڑا شیر دا ہوتا دا انبیاء غندے کلن نو انبیاء معصوم دی دا محفوظ دی محفوظ سے مطلب دے چرے دی حفاظت کڑے شوئے دا غلطے نا دا غلط ہوئے انبیاء کرام معصوم دی اغیت عصمت حاصل لے لیکن صحابہ کرام اغیتا محفوظ نہ دی اغیر انسانان دی اغین اجتہادی خطاگانم کی گئی اور اغین دا سے خطاگانم کی گئی کم جدل تگلی گی فیسر تاستما دب مخ کے خود لو قرآن نمونگے استدلال کرو چو قرآن مجید کل دا صحابہ کرام اس خطا لی کلی دا
نو ورپسې د هغې د مغفرت او د غفران خبره هم کړې. لکه غزوه بدر کې وګوره، غزوه احد کې وګوره، حنین کې وګوره، بل ځای وګوره، بل ځای کې وګوره. نو قرآن د هغې جرم خولی دی، خطا یې خولی ده، لیکن ولقد عفا عنهم دا یې مو سره ویلي. نو چې کله الله معاف کړي نو ته یې معاف کړه. نو دغه فرق دی، خلک په دې نه پوهېږي، بیا زور لګولی دا یو کتاب په باره کې چې دا جي داسې دی او داسې دی. ای کتاب کیس نشته، اوس موږ ولې مجبور یې چې دا یې کلاس مونږ شروع کړو، یو روایت ستا مخې ته کېږو چې دا تاریخي روایت کې دې څه حیثیت. علما زموږ ته جنګونه کوي، پکار دی د هغې یو کتاب یې دلې سجده وکړي، تجزیه دې وکړي چې دې کې صحیح څومره دي او ضعیف او موضوع پکې څومره دي، د خپله والا صحابه کرامو حیثیت ښکاره شي. داسې د خلکو سترګو کې چې کوم دی نه شګې ورځي چې راګنې څه شی دی، هېڅ شی نشته. بیا هغه ته هم سړی حیران شي، هغه څه وایي چې که مونږ هغه پیمانه خپله کړو که نه، کوم چې محدثین خپلوي د حدیث دپاره مونږ علم و اسماء الرجال استعمال کړو، نو بیا به زمونږ تاریخ چې کوم دی 1% هم پاتې نه شي، پاتې نه شي که تاریخ د ایمان یې سره، تاریخ د ایمان حصہ خو نه ده. او دا چا ویتا ده چې د تاریخ به 1% هم پاتې نه شي. صحیح تاریخ لږ دی، صحیح اسانیدو سره تاریخ صحیح شته دی، موجود دی، ولې نشته. طبري چې کوم تاریخ لیکلی دی په هغې خلکو کار کړی دی، صحیح تاریخ الطبري، ضعیف تاریخ الطبري، مسکوت عنه تاریخ الطبري، درې حصے کې تقسیم کړی، یعنې صحیح جدا کړی دی، ضعیف یې جدا کړی دی، او په کوم چې حکم نشي لګولی چې دا صحیح زمره کې واچوم او که د ضعیف کې واچوم، ته مسکوت عنها وایي، هغې جدا کړی. دا پاکستان کې بس اندیر نګري ده، کتاب چا ولیکي هغه ته څه نشي ویلی، او هغه له الله دومره توفیق ورکړي چې د خپل کتاب دوباره وګوري چې دې کې څه غلطۍ دي. بس هغه یې ما چې څه لیکلي دي ګویا کې دا وحی ده، اسمان نه نازل شوی. دا د ټولو دا حال ہے، اس حمام میں سب ننگے، دار چرا مزاج نه، دا غلط طریقه ده. خپل کتاب قتل پکار دی. امام شافعی رحمه الله قول لے چې زما بچی نو زاغه بچی دیته نه پریدم چې داغه ویختره په خپل سمې وګدي، کله کله هغه زنایله بوزم او داغه ویخته سموم، او که جامع خرابی شي اوښلیږي نو دا نه کوم چې پرېږدم، جامع ولا جوړوم. د یو سړي چې 10 کاله مخکې کوم حال د علم نو 10 کاله پسې هم هغه نه یې هغه د دې وجې نه هوښیار مصنف خپل کتاب ګوري، او که پوهې کې دا څه آراوي چې هغه واقعي غلطي نه دی هغه یې اصلاح کوي په مخکې ځي. خو زموږ د علاقې د خلکو څه ذهن دی، د پلانکي کتاب ما اخله، ولې دی هر وخت رجوع کوي چې مړ شي نه بیا به یې واخلو، یعنې بیا به رجوع نه شي کولی. دا خو خلک علم نه پېژني، د علم قدردان نشته دی، دا غواړي بس څه کوي نو د علم قدر دی ته نه وایي چې یو سړي کتاب په ته باندې ما اخله، چا کتاب نه رجوع کوي، غلط خبرې نه رجوع کوي. اسلافو وټولو دا شان کول، څنګه چې یو سړی د خپل بچي د اخلاقو، د هغه د عاداتو، د ویښتو، د نکونو خیال ساتي، نو دارنګې مصنف له پکار دی چې هغه د خپل کتاب بیا بیا نظر ثاني کوي، پیمان ګوري دی هغه، او په هغې کې چې کوم آرا غلطي د هغې نه رجوع کوي. دا نه چې کتاب کې غلطې خبرې سړی مړ شي بیا ورته تاویلات کوي، دا غلط طریقه ده. سړی راغی اذ دخل رجل، عمر وویل هغه ته لم تحتبسون عن الصلاة، دا زورونه چې ورکوي ابن حجر وایي دا په دې وجه ورله ورکوي چې دا سړی خاص سړی دی. سیدنا عثمان بن عفان رضی الله عنه دی، نو چې سیدنا عثمان سستی کوي په دې باب کې، د نورو خلکو بیا څه حال دی. او دا زورونه هم ده، او دا د سیدنا عثمان رضی الله عنه خصوصیت هم ښیي. او د زورونه مقصد دا دی چې نور خلک دا چلونه کوي. هغې سړي وویل ما هو الا ان سمعت النداء، مخکې تا ویلي زه مشغول شوم سکار کې او زما خیال نو، بانګ مې اورېد،
ټایم دومره ونه بیا چې ما لامبلې وې دا راله مودس مې وکړو توضعاتو هغه ورته ویل ها دا کار دې مو وکړو چې لامبلې نه یې د شودستې کړی ده د دې مطلب دا شو چې ته خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم خاص ملګری الله لا سستی نه وکړه که د عالم زوی تا ته وې تا له خدا کار نو پکار کوم دا قرآن کې مشته کنه یا بنی اسرائیل چې قرآن وی اصل لپاره وي اصل وی خلکو خو نه رشته ورته ښیي چې تاسو خو د یعقوب علیه السلام نسل یا تاسو کوئ عالم فاضل خلق یې ستاسو نیکانو چې څه کول نه تاسو هغه شان نه کوئ دې مطلب پیغور نه دې مقصد ترغیب او ترهیب هغه فرمایل الم تسمع النبي صلی الله علیه وسلم آیا تاسو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا فرمان نه دی اورېدلی اذا راح احدکم الى الجمعه فليغتسل کله چې وکس پتاسو کې مانزل راځي د جمعې فليغتسل نه ادلام بي مقصد دا دی چې د باب کې سستی چې کوم دی سیدنا عمر نه راخه کړو او رسول الله صلی الله علیه وسلم دې ته ویلي دي واجب علی کل مسلم او تاسو هم دې کې سستی مخه خوښه نه بس اقول قولي هذا استغفر الله